یو قدیم تاریخ یو پیره بیا را تازه کړی شو او دا را تازه کو ترک صدر طیب اردوغان په 1453 عیسوي کې چې کله مسلمانانو یو عظیم فتح حاصله کړه. په دې عظیم فتح کې مسلمانانو قسطنطنیه ښار چې هغه ته موږ نن سبا استنبول وایو د فتح کړو. په دې استنبول ښار کې د عیسایانو یو مذهبي ځای چې هغه ته به هغه آیا صوفیا کلیسا ویله. دا آیا صوفیا کلیسا د عیسی علی السلام د وخت نه را روانه ده او په دې کې به دی خپل عبادتونه کول. د دې مطابق مختلف خبرې دي، مختلف کیسې دي. خدا بازنتی بادشاہ 532 عیسوي کې د دې تعمیر کېدل شروع کړل او په 537 عیسوي کې دا مکمل شو او دا د ارتودکس چرچ په نوم دا اغي سره د دغه ماته هوا. په 13 صدې کې دا بیا مختصر وخت لپاره کیتولیک چرچ ته ماته شو. بیا یو عظیم سلطان محمد بن فاتح په 1453 عیسوي کې دا استنبول ښار چې هغه مخکې نوم قسطنطنیه و د فتح کړو او په دې ځای باندې یو عظیم عمارت او یو عظیم عبادتګاه یو عظیم مسجد جوړ کړو. بیا په 1900 صدې کې د قومیت په نوم باندې یو ظالم کمال اتاتورک راغی. هر چې مسلمانانو ته شکست شوی دی، هر چې مسلمانان کمزوري شوی دي، نو دا د بل چانه نه دي شوی. دا د خپل دنه کسانو نه دی زیات شکست خوړلی دی، د دنه کسانو نه دی زیات کمزوري شوی دي، د هغې په وجه دی زیات کمزوري شوی دي. د دې کمال اتاتورک باره کې څوک وی دا یهودي دی، څوک وی مسلمان دی، د ده ځان له منصوبې وي، ځان له سازشونو، د دې سازشونو منصوبو نه څوک خبر نه و. د عظیم مسجد، د عظیم عمارت چې کوم سلطان محمد بن فاتح د فتح کړو، هر چې دا د فتح کړو د هغې نه باوجود هم د عیسایانو نه واغېسته او په خپل خرچه یې جوړ کړو. او په دې مسجد کې 500 سال عبادت وکړی شو او دا د سلطان محمد بن فاتح د لاس یو نښه وه. کمال اتاتورک راغی او د په دې مسجد باندې پابندي ولګوله. د څه وجې ولګوله، ولې ولګوله، د ده منصوبو نه څوک خبر نه و. صدر طیب اردوغان په دې باندې کیس واچولو او مقدمه په لړا وکړه. خپل دلایل خطونه پیش کړو چې کوم سلطان محمد بن فاتح لیکلیو او نن د 85 سال بعد دغه مسجد کولو شو. صدر طیب اردوغان په وجه چې دا کیس وګټلو او دا عظیم عمارت دغه مسجد دا مسلمانانو ته واپس شو او په دې کې 85 سال بعد عبادت وکړي شو، مونځ پکې جاری شو او اذان پکې وویل شو. الله پاک دې صدر طیب اردوغان نه په عمر کې برکت واچي. آمین.